أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. سورة البقرة رکوع نمبر 9 آیت نمبر 76 تا 79. وإذا لقوا الذين آمنوا او پکم وخت کې چې دوی ملو شي د هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم بنی اسرائیل یعنی یهودیان آباد او موجود وو دا یهودیان په دوه ډلو کې تقسیم شوي وو. یو ښکاره یهودیانو چې هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ نه انکار کولو او د حضور پاک نبوت یې هم نه منلو او قرآن یې هم نه منلو. یو د یهودیانو دا ډله وه ښکاره یهودیانو. دویم هغه یهودیانو چې هغه منافقان یهودیانو چې یهودیانو سره به یو ځای شول نو هغوی ته به وي موږ ستاسو ملګري یو او چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو سره به میلاو شول نو دوی ته به وي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. اوس دا منافقان یهودیان چې مسلمانانو ته به خپل ځان مسلمان ښکاره کو نو کله کله به دوی د تورات هغه خبرې چې هغه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې وي حق وینا به وه نو هغه به مسلمانانو ته او حضور پاک ته د خولې نه وخته. لکه په تورات کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې بعضې صفات ذکر شوي وو چې د آخر زمانې پیغمبر راشي نو د هغه شکل و صورت په دې طریقې سره وي. مثلا په تورات کې لیکلي وو چې د آخر زمانې د پیغمبر سترګې به تکې تورې وي. یو انسان پرانجو سترګې تورې کې د ښایسته کېدو دپاره. یو انسان قدرتي سترګو کې توروالی وي دا تور تک تور وي دا سپین تک سپین وي او دا بانم تک تور وي. دا د خوبصورتۍ نښه وي د ښکلا نښه وي. سترګې د انسان ښایسته وي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو دا کیفیت په تورات کې ذکر شوی و. نو دوی به مسلمانانو ته وي هغه د آخر زمانې پیغمبر چې یادیږي او په تورات کې د کم سترګو کم صفات ذکر شوي دی هغه هم دقه پیغمبر دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د ویښتو بیان راغلی و چې د حضور پاک ویښتان نه بلکل ګلګوتي دي ګلګوتي ویښته نه دي او نه بلکل اوار دي مړه سزای پورې به اوار وي او په دې اخیره کې به داسې راتاو شوي وي ګلګوتې به وي لکه دا لام نه وي لام داسې نیغ وي او داسې لږ نو د حضور پاک ویښتان د دې سټه پورې داسې اوارو مړه مړه او دې سټ سره به داسې راتاو شوي و لږ غونتې کې. دا صفت په تورات کې ذکر شوي و. نو د منافقانو یهودیانو به مسلمانانو ته د حضور پاک دا صفت بیانولو او ذکر کولو. د نبی علیه الصلاة والسلام د قد په باره کې په تورات کې ذکر شوي و چې د آخر زمانې پیغمبر چې کوم راشي د هغه قد به درمیانه وي نه به داسې لنډې وي مندرې او نه به ډېر لوړ دنګ وي درمیانه به وي. خدا د حضور پاک معجزه وه چې په ګڼو کسانو کې به روانو نو اوچت به ښکارېدو د نورو نه او په قد کې درمیانه قد والو. نو دا صفت په دې منافقانو یهودیانو
مسلمانانو ته د حضور پاک په باره کې بیانو چې زمونږ تورات کې همداسې لیکلي دي دا پیغمبر واقعي هغه د آخر زمانې پیغمبر دی هغه قد یې هغه دی چې کوم په تورات کې ذکر شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رنگ په باره کې ذکر راغلو په تورات کې چې د آخر زمانې پیغمبر به غنم رنگ وي رنگ به صفاوي خیسته رنگ والا بوي نو دوی به د حضور پاک دا صفت د تورات دی مسلمانانو ته کله کله به ورته د خولې نه وختل چې زمونږ په تورات کې دا خبرې د دې پیغمبر په باره کې چې لیکلي دي واقعي هغه نښې نښانې ټولې په دې پیغمبر کې شته چې کوم زمونږ په کتاب کې لیکلي دي دا به د منافقانو یهودیانو مسلمانانو ته موقع په موقع باندې ورته به ووي او د خولې نه به وختل اوس دغه مسلمانان به د هغوی ایمان به ورسره نورم پخته شو مضبوط په شو نو چې دوی به د ښکاره یهودیانو سره مخامخ شول نو ورته به وي چې ستاسو تورات کې خو زمونږ د پیغمبر دا صفات ذکر شوي دي هغه پلانکي چې ستاسو نه مسلمان شوي دي او مونږ ته وایي چې زه مسلمان یم هغه وایي چې زمونږ په تورات کې دا خبرې شته نو تاسو یې ولې نه منې دا پیغمبر نو هغه ښکاره یهودیان هغوی به په دې قارېدل غوسه کېدل به نو چې دا منافقان یهودیان به د دې ښکاره یهودیانو سره یو ځای شول و اذا خلا بعضهم الى بعض چې دا بعضی منافقان یهودیان به د ښکاره یهودیانو سره ځان له میلو شول د مسلمانانو په مخ کې نه نو د ښکاره یهودیانو به ورته وي یا لکه دا تاسو څه کوئ په تورات کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفات راغلي دي دا تاسو د مسلمانانو ته ولې ښایې دا خو تاسو دوی ته ښایې نو دوی به د قیامت پر ورځ په تاسو باندې د الله په دربار کې دلیل او حجت قایم کړي چې یا الله دوی مونږ ته ویلي چې تورات کې دا پیغمبر دا صفات دي نو تاسو خو به د الله په دربار کې پخپله بیا مجرمان جوړ شئ نو دا خبرې تاسو ولې دوی ته کوئ دا د پیغمبر صفات ورته ولې ښکاره کوئ دا ورته مه ښکاره کوئ چې د قیامت کې او د الله په دربار کې بیا ستاسو جرم ثابت نشي دا دوی ته مه ښایئ نو د ښکاره یهودیانو به دا منافقان یهودیان په دې خبرو باندې رټل او په دې به رانیول او ورته به وي چې د مسلمانانو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صفات مه بیانوئ او ورته به وي افلا تعقلون تاسو پوهه نه لرئ دا خو تاسو په خپله ځان مجرمان جوړوئ نو په دې آیت کې دغه خبره ذکر شوې ده الله تعالی دوی ته تنبیه ورکوي خبرداری ورکوي اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون دا ښکاره یهودیان او دا منافقان یهودیان اولا يعلمون ولی دوی ته علم نشته دوی په دې خبره نه پوهېږي ان الله يعلم چې الله تعالی ته معلوم دي ما يسرون څه چې دوی پټوي دوی به څه پټول د ښکاره یهودیانو به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صفات پټ کړله نو چې د مسلمانانو به ورته د دې منافقانو یهودیانو هغه ښودلې شوي صفات ور وښودل او ورته به یې ووي نو د ښکاره یهودیانو به ورته وي نه نه داسې خبره نه ده زمونږ کتاب کې تورات کې لیکلي دي چې د آخر زمانې پیغمبر راشي نو د هغه سترګې به تکې شنې وي تورو سترګو والا دا پکې نشته دا خبره به هغه حق خبره به پټه کړه او د حضور پاک د سترګو په باره کې چې کومه خبره وه هغه به یې بدله کړه یا د ویښتانو هغه خبره وه نو دوی به وي نه زمونږ په تورات کې لیکلي چې د آخر زمانې پیغمبر راشي نو د هغه ویښتان به مړه مړه وي ګلګوتې ملګوتې به نه وي نیم ګلګوتې او نیم اوار داسې به نه وي دا صفت په هم بدل کو دا دقه د خبره به وه نو د ښکاره یهودیانو به مسلمانانو ته وي زمونږ په تورات کې لیکلي چې د آخر زمانې پیغمبر راشي هغه به لوړ دنګ وي داسې اوچت قد والا به هغه د قد صفت په هغه صحیح خبره به یې پټه کړه او د ځان نه به یې راجوړه کړه داسې به وي د حضور پاک د رنګ په باره کې خبره وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غنم رنګي دوی به وي نه هغه به د مالګې د رنګ په شانتي وي تک سپین به وي غنم رنګي به نه وي نو دا خبرې دوی پټولې الله ورته وایي ولې تاسو په دې خبره نه پوهېږئ ان الله يعلم ما يسرون الله ته معلوم دي دا دوی چې څه پټوي دا ښکاره یهودیان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومې صفات پټوي دا الله ته معلوم دي وما يعلنون او څه چې دوی ښکاره کوي دا منافقانو یهودیانو چې د پیغمبر اسلام کوم صفات ښکاره کول
هغه الله ته معلوم دي او چې دا دوی به دا خبره ښکاره کوله چې آمنا مونږ ایمان راوړی دي دا خو به منافقت کولو که نه نو الله وایي چې ګورې ستاسو پټې خبرې او ښکاره ټولې ما ته معلومې دي د دې ټولو به تاسو سره حساب کتاب کومه په دې دوه آیاتونو کې د یهودیانو د عالمانو تذکره ده ورپسې په دې بل آیت کې اوس د یهودیانو د عام و عامیانو خلکو ذکر کیږي ومنهم امیون بعضې په یهودیانو کې هغه دي چې هغه انپړه دي بې تعلیمه دي په تورات کتاب باندې پښتانه وایي په ټکي هم نه دي ککړ صیبه نه پوهېږي په څه باندې لا یعلمون الکتاب په کتاب نه پوهېږي الا امانیه مگر خپلو خواهشاتو پسې روان دي اټکلې جنګوي بس چې دماغو ته اصرار راغلی او چې څه ووي نه د خبرو سر معلوم وي او نه ویښ معلوم وي صیبه کله یو غرولي او کله بل غرولي لکه دا بعضې عوام مسلمانان نه وي صیبه د یو خبرې نه به خبر ني بس چې په کوم طرف یې خبره تو کړه په کوم یې راته وکړه دقسې به دا خلک وصیبه بعضې پکې انپړه وو چې د تورات د کتاب نه نو خبر او بس اکو بکو سر سینده کو چې کوم ځای کې به کومه خبره وکړه د خبرو به سره ویښ نو معلوم صیب نو الله وایي چې دی په کتاب نه پوهېږي الا امانیه صرف اټکلې جنګوي هغه د خپل ذهن هغه خیالات و ان هم الا یظنون او نه دي دوی مگر صرف ګمان کوونکي د خیالونو د ګمانونو خبرې کوي په خیالونو کې ګرځي چې دماغو کې څه راځي بس هغه وایي صیبه نه د هغه خپلو عالمانو نه ځان خبروي چې زمونږ په دې کتاب کې څه لیکلي دي او نه پې په خپله په دې کتاب باندې پوهېږي نه پې په خپله پوهېږي او نه ځان پوهیږي صیبه بس په خپلو سوچونو فکرونو باندې لګیا دي نو دې آیت کې د دوی د دې عامیانو خلکو ذکر شوي دي فویل للذین دې آیت کې د یهودیانو د بني اسرائیلو د عالمانو یو بل بد صفت ذکر شوی دی په بني اسرائیلو کې د یو اوچت خاندان یو سړی واده کړی واده یې کړی هغه د یو واده کړي ښځې سره زنا وکړله بدکاري یې وکړله او دغه بدکاري پې ثابت شوله نو فیصله د یهودیانو عالمانو له لاړله نو دا خو د سردارانو د کور نه نوابانو صیبه نو دا هغه ځای نه خو به چای پاڼې راتلې هلته به پیسې هم ملاوې دي هلته به د دوی دپاره طعامونه موسیبه د دوی به اکرام کېدو نو چې دی یهودیانو له فیصله راغله عالمانو له نو بس دوی داسې اوچت او راخلاص شول غصه شول او وی بس مخ وله تور کې او پخر یې سور کې او بازار کې ټول بازار کې تو راتو کې د دوی سزا دا ده د دې زنا چې مخ به وله تور کې په خر باندې به سور کې او ټول کلی کې وګرځوي بس دا د دوی سزا ده حالان کې د واده کړي سړي او د واده کړي ښځې د زنا دا سزا نه وه په تورات کې نو دوی د الله دا حکم بدل کو او دوی ته وی چې دا د الله په کتاب کې لیکلي دي د الله په کتاب کې په تورات کې د دوی دپاره دا سزا ده نو هغې بس هغه اخو لږه بس په خر باندې چکر مکر ورکو ځای په بازار کې تو راته وکړل او واپس لاړل دا منظر نورو بعضو بدعمله خلکو ولیدو یو بل سړی و چې هغه د خانانو د نوابانو د کور نه نه عام بني اسرائیلي و هغه چې دا وکتل چې هلکه دا خو دی خو هم پکې مزې دي په زناکارۍ کې خواهشات پوره کېدل دي او په خر به پکې چکرونه ووخیسی به او ټول وطن کې به مشهور شي دا خو ډېر ښکلی کار دی نو هغه هم بدکاري وکړله صیبه چې هغه بدکاري وکړله او په هغه باندې بدکاري او زنا ثابت شوه او بیا د یهودیانو دقه عالمانو له فیصله راغله نو یهودیانو عالمانو فیصله وکړه چې په تورات کې دا خبره لیکلې ده اول یې معلومات وکړل چې دا د کومې قبیلې سره تعلق ساتي د کوم ځای نه راغلی دي صیبه چې پته ورته ولګېده چې د صدرک پکې نه لګېږي صیبه خالي جیبونو والا دي نو به زر فتوی ورکړله چې تورات کې لیکلي دي چې د واده کړي سړي او د واده کړي ښځې د زنا حکم دا دی چې دوی به په کاڼو باندې اولې سنګسار به یې کې تر دې چې ساتې نه وځي نو وي هغه چې چا زنا کړی و هغه ورته چې استاد جي
بله ورځ خو چې څو ورځې مخکې د هغه پلانکي د نوابانو د کور هغه سړي چې زنا کړې وه نو د هغه دپاره خو دا سزا نه وه زما دپاره څنګه دا سزا شوه د هغه دپاره خو سزا دا وه چې مخه مو له تور کړو په خر باندې کښېنه او بازار کې مو ګرځو نو ما دپاره هم دا سزا کې که نه زما دپاره دا حکم ولې بدل شو وی چپچا ته د الله په کتاب باندې نه پوهېږې د الله په کتاب باندې اوس پته مونږ ته چل ښې چې د الله په کتاب کې څه لیکلي شوي دي نو د خانانو د نوابانو دپاره به د الله حکم یو شانتي تاوو او د غریبانو دپاره به د الله حکم بل شانتي تاوو سزا د دوانو دپاره سنګسارېدلو په کاڼو ویشتلو رجمو خو لیکن د یو دپاره حکم یو شانتي کو د بل دپاره بل شانتي او باقاعده لیکلي فتوه به یې ورکړله نو دې آیات کې الله دغه خبره ذکر کوي بس هلاکت دی د هغه خلکو دپاره یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب لیکي فتوی لیکي فیصلې بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې لیکي ثم یقولون او بیا خلکو ته وایي خلکو ته څه وایي هذا من عند الله دا حکم ګورې د الله د طرف نه دی دا په تورات کې دی موږ درته د ځان نه وایو دا خبره به ورسره کوله د څه دپاره لیشترو به ثمنا قلیلا چې لږې سانتې پیسې پې وګټي لږ قیمت ورته حاصل شي د دې دپاره د الله حکمونه بدلول نو الله وایي فویل لهم مما كتبت ایدیهم هلاکت د دوی دپاره په سبب د هغه لیکلو چې دوی کړي دي دا چې کومه فتوا کومه مسله او کومه فیصله ولیکه په د دې د لاسه هم دوی هلاک او تباه بشي اگر چې دا یهودیان عالمانو د تورات لیکن په سبب د دغه لیکلو به هلاکت او تباهی طرف ته لاړ شي وویل لهم مما یکسبون او هلاکت د دوی دپاره مما په سبب د هغه مال یکسبون چې دوی ګټي په دې به دوی څونه وګټي په یو فتوا باندې په یو مسله به دوی څونه څو ورځې به په دې ژوند تیر کړي څونه مزې به پې وکړي څونه به پې کور ته وړو چای ډوډۍ او چیني راوړي صاحب یو هفته به پې تېره شي یو میاشت یو کال به پې تېر شي بیا به داسې غلطې فتوی ورکوي صاحب نو په دې زمانه کې میاد وساته بعضې خلک وي هغوی ته یو مسله راپېښه شي نو یو عالم له لاړ شي هغه وله فتوا ورکړي صاحب زه به د آسان مثال راکړم د طلاق یو مسله راپېښه شي او د جومات استاد له لاړ شي استاد یې ورته وایي هلکه دا هغه چې وله کتاب وګوري او دې خبرې ته وګوري ورته وایي طلاق واقع شوي دی او ستا دا حکم ستا دپاره دا دی نو دی وایي یاره څه لار به پکې ونځي استاد جی ورته وایي نه نوځي پکې نو دی بیا ځان سره دغه فتوا پټه کړي او ګرځي چېرته یو ملا پسې بل پسې بل پسې یاره که څوک پکې راله څه لار راوباسي نو چېرته په داسې ملا باندې ووړي لکه د بني اسرائیلو دا چې وسیبه نو هغوی وایي ولې نه مونږ ورکه مونږ به د کتاب بدله وګورو سیبه قرآن بدله وګورو حدیث بدله وګورو نو بیا ورته د قرآن آیتونه هم راواخلي د پیغمبر احادیث هم راواخلي او په هغه مسله کې تحریف وکړي مسله وي یو شانتي دی ولا شکل بل شانتي ورکړي نو مفتی صاحب ته مخې ته کښېني مسله یو شانتي وي دی بیان کې بل شانتي د هغه ځای نه مدرسې والا فتوا ورکړي او مهر ورته ولګوي نو دا چې چا فتوا غوسته هغه د هغه اصل مسله خو مخکې چې چا نه دې مسله زده کوي هغه ته خو بیان نه کړی شو که نه منځ کې خو مسلې له رخ بدل کړی شو او په منځ کې پکې دی ورته وایي یاره دونه خرچه به دې پرې راځي نو دا مسله به کتاب کې کتل غواړي خو دونه خرچه پرې راځي نو هغه خرچه د منځمې په جیب کې واچوي او خلکو له داسې غلطې فتوی ورکوي نو چې څوک داسې کوي کم یو عالم کم مفتی کم قاری یا کم یو د قرآن خودون کی چې هغه خلکو ته د قرآن او د حدیث نه غلطې مسلې بیانوي د دنیا د حاصلولو دپاره دی به هم د یهودیانو د دې خلکو په ډله کې داخل او شامل وي په خپل ایمان او په خپل ځان دی ویریږي چې په نوم مسلمان او عالم وي هسې نه د قیامت پر ورځ د یهودیانو په دغه ډله کې شمار نشي او پا نسي نو دی کې د دې خلکو دپاره هم تنبیه او خبرداری دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او هر کله چې دوی ملو شي ملاقاتو کې د هغه خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی دا منافقان یهودیان قالو نو وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ او هر کله چې یوځای شي بعضې د دوی نه یعنی منافقان یهودیان الی بعض نور بعضو سره ښکاره یهودیانو سره یوځای شي قالو نو وایي دوی دا ښکاره یهودیان ورته وایي د منافقانو یهودیانو ته وایي څه ورته وایي
اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي دي مسلمانانو ته بما اغا خبري فتح الله علیکم چې الله تعالی بیان کړی دي تاسو ته په تورات کې لیحاجوکم دا لام د معاقبت لپاره دي که تاسو دوی ته خایې نو نتیجه به دا راوځي لیحاجوکم نو نتیجه به دا راوځي چې دوی به حجت قایم کی په تاسو باندې دلیل به قایم کی ستاسو خلاف به په دغه خبرو سره عند ربکم پنیز د رب د ستاسو د قیامت پر ورځ افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ الله تعالی جواب کې ارشاد فرمایي اولا يعلمون آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله تعالی يعلم خپويږي خ معلوم دی الله تعالی ته ما هغه سو یسرون چې دوی یې پټي و ما يعلنون او هغه چې دوی یې ښکارا کوي ومنهم او بعض د يهوديانو اميون ان پڑھدی لا يعلمون الكتاب نپوئگی پا کتاب باندی الا امانیہ مگر خپل خواہشات پسی روان دی الا امانیہ مگر صرف اٹکلی جنگی و انہم الا یظنون او ندی دوی مگر صرف گمانون کئی فویل للذین پس ہلاکت دا اغا چا دا پارا یکتبون الکتابا چی لکی حغوی کتاب بی ایدیہم پخبل لاسنو باندی ثم یقولون بیاوائی اغا خلق هذا من عند اللہ دا اللہ تعالی دا طرف ندی لیشترو بیہی چی اگٹی پدی باندی سمنن قلیلا لگغنتی کی قیمت فویل لهم پس ہلاکت کتی د دوی د پارا مما د هغسنا په سبب د هغسو کتبت ایدیهم چې لیکلی دی لاسونو د دوی وویل لهم او هلاکت د دوی د پارا مما د هغسنا مما په سبب د هغسو یکسبونا چې دوی یې کسب کوي چې دوی یې ګټي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.